دا خلک منډې وي، افراد تفریده اواز وشو، ابو النصر را مخکې شه. وایي زه را مخکې شوم، خوشحاله یم چې ما خو دنیا کې ډېرې صدقې کړي دي، ما خو د خدای په ذات باندې لاس چته نه دی ټینګ کړی، د خدای په ذات مې ورکړي دي، ورکړي مې دي، بنداس مې ورکړي دي، لاس مې نه دی نیولی. یو فقیر مې داسې، یو سائل مې د کور نه داسې بېنوا او خالي جولی نه دی لېږلی، ما ورکړي دي. ډېر خوشحاله ما وی چابړې به وی اعمالو والا تله د میزان ولګېده. ما ته وی ابو النصر ودرېږه. وایي چې ودرېدم زما اعمال وتللی شو، وایي زما د ګناونو چابړې ښکته شو، زما ګناونه زیات وو نیکۍ مې کمې وي. حیران یم الله ما خو ته خفه کړی نه، الله دا ولې ما ته رب وفرمایل ستا په صدقه کې او ستا کمې چې صدقې وي هغې کې دومره زور نو. گویا ما ته عملنامه په ګس لاس باندې میلو شوه، د جهنم فیصله را باندې وشوه. د ما محترمو و چغې وامه چې الله د دې سخت تروزې نه خو زه یېرېدم او د دې اور نه. الله دا څه چلو شو؟ ابو النصر نومې یو کس و، ډېر غریب و، ډېر فقیر و. زما محترمو فقر والا زمانه تېروله، گویا کور کې دومره فقر او غریبي پیدا شوه چې ښځه هم جاړي، د ښځې هم د سترګو نه اوښکې بهیږي د حالت د لوږې د وجې نه. لوږه وه ډېره او یو بچی دی ورسره غېږ کې، هغه هم جاړي. ابو النصر نومې ناکس وایي ما نه د بچي جړه و د ښځې اوښکې ما نه ونه شوې، ما نورې نه شي لوېدې. وایي زه د کوره بار راووتم، ما وی لاس په اوچت کړم، الله ته سوال خو نشم کولی، الله نه به وغواړم. را روان وم، ما وی چغې مې د بچي چغې مې په غوږونو کې هغه غوږونو کې کړنګار کو. زما د سترګو په سترګو کې مې د سترګې د خپلې ښځې سترګې هغه اوښکې زما په سترګو کې غړېدې. ما وی الله دومره مجبوره شوم چې ښځه مې کور کې د لوږې نه جاړي، لوږه ده ورته، بچې مې چغې وي. را روان شوم د سمندر په خوا باندې، ما وی سمندر کې خاموشي ده، سمندر کې به زمانه تېره کړم، بچې به مې اوده شوي، ښځه به مې اوده شوي، نو خاموشۍ کې به کور ته لاړ شم. وایي د سمندر په غاړه باندې رالم چې مې وکتل د سمندر شورو، د سمندر چې کومې چفې وي صرف هغه شورو، نور شور نه ښکاره کېده. لیکن زما په غوږونو کې بیا هم د خپل اوږې بچي چغې و په سترګو کې مې د خپلې ښځې د سترګو هغه رڼې رڼې اوښکې یادېدې. ما وی الله په کور کې مې اوږې ماشوم پرېښېدې. یو بزرګ مې ولیده د سمندر په غاړه باندې، ما ورته وی حضرت ومې لیده په مانځه باندې ولاړو، مونږ د فارغ شم. ما وی حضرت غریبي ده ډېره، بچې مې اوږې دی د لوږې نه چغې وي او حضرت بار روت انکار روزګار نشته. ما ته وی خوښه دې نه ده چې ډایرکټ دې الله سره په کنټیکټ کم، کنټیکټ دله نه جنګوم بره. ما وی حضرت غټ کار به وکړي چې کنټیکټ وجنګې د ذات سره، د ذات د باري تعالی سره. بیا ما ته د څه ضرورت چې د هغه بادشاه سره زما رابطه برابر شوه. بیا مخلوق کې څه کوم، کور کې مې بچي اوږې دي، جانماز یې راته دې خوا که زه په جانماز باندې ودرېدم. ما ته وی 2 رکاته وکړه. ما 2 رکاته په زندګۍ کې داسې مونځ نه کړی ځکه جړا راته د بچي یادېده. په خپل هم اوږې هم په ګېډه مې لاسونه ایښي، په نامه چې مې لاسونه تړلي وو، ما دې ګېډې له زور ورکړو، اواز کلمه د خدای نوم نه راوته د لوږې د وجې نه. ولاړم چې مونځ مې وکړه، هغه بزرګ ماله یو جال راکړ، ما ته وی غورځوه بحر او سمندر ته، سمندر ته مې جال وغورځو، په هغې کې الله یو لوی مایع راویسته، هغه مایع مې راون کړ. ما ته حضرت وی بازار کې خرڅ کړه، بچو له رزق اوسه، نور انتظام به الله بذات خود کوي. ما مایع را روان کړی دی، بازار ته رالم، بازار کې مې مایع خرڅ کړ. ما پې یوه پراټه واغسته، روټۍ مې واغسته، لږه ترکاري مې واغسته، خوشحاله یم. کور ته بچو له مې ډوډۍ را روانه کړې ده. په لاره کې مې وکتل زما د کور په شانتې یوه زنانه ابۍ ناسته ده، هغې سره په غېږ کې ماشوم دی، ماشوم جاړي، د ابۍ ولد تسلي ورکوي، بچي الله به خیر کړي، بچي الله به خیر کړي. ما تپوس وکړو ابۍ ماشوم ولې جاړي؟ ما له د ابۍ د طرف نه جواب راغی دا به ولې نه جاړي؟ د لوږې نه جاړي، زما په سینه کې پی نشته، زم اوږې دا بچې مې اوږې دي، زه ویم کیدای شي داسې اوده شي د لوږې نه. وایي ما سوچ وکړه، پراټه مې لاس کې نیولې ده، روټۍ ته هم ګورم، ماشوم ته ګورم، دا تصور کوم الله کم ماشوم چې دلته دی داسې ماشوم زما په کور کې هم ناست دی، اوږې ښځه زما په کور کې هم ناسته ده الله، او دا ماشوم هم جاړي. په هغه ماشوم او زنانه کې او په دې ماشوم او زنانه کې فرق نشته. فرق دا دی چې هغه ماشوم زما د نطفې نه پیدا دی، دا زما د نطفې نه دی پیدا. الله ستا په ذات غیرت کوم خدایه، تش لاسې مې هېڅ نشته، په کور کې مې اوږې بچې پرېښودې چغې وایي ستا په ذات غیرت کوم. روټۍ مې وله ورکړه، هغې زنانه روټۍ وخوړه، د سترګو نه رڼې اوښکې وبهېدې، لاس یې اوچت کړه، دعا یې وکړه الله زما اوږې ګېډه او بچې یې موړ کړه. الله د ټول خاندان د فقر د
غریبۍ نه تر قیامت د سبا پورې وساته. را روانم کور ته رالم وایي کور کې دروازه کې ودرېدم ما وایي بچی مې اوده شوی دی خالي لاس ولاړم د بچي چغې مې واورېدې ګویا زما ښځه ونه تسلي ورکوي بچی مې چغې وایي جاړي ما نه د بچي جړا ورشوه سیټ ته را روان وم یو کس مې ولیده چې را روان دی چغې والې ابوالنصر نامي څوک دی ما وایي زه یم ما له د جیب نه 30,000 اشرفۍ را بار کړې هغه اشرفۍ ماله را کړې وایي دا ستا پلار ماله 20 سال مخکې قرضه را کړې وه زه تا پسې 20 سال ګرځېدم اشرفۍ مې لاس کې نیولې ما وایي ربا ډېر غیرتي ذات یې ستا په ذات مې غیرت وکړو قسم دې لوی ذات نه وینم الله دومره مال راکړه چې زما اخري پوښتنو نشي ختمولی د ما الله دومره مال راکړه ما وی صدقه انسان چې الله ته نږدې کیږي صدقه او داسې صدقه چې لاس دې تنګي په حالت د فقر او غریبۍ کې او خبره مخکې کوم لا خبره ختمه نه ده ابوالنصر وی ماله خو الله د دنیا مال راکه مالداره شوم ګویا د زنانه دعا داسې وه د هغې هغه رڼې اوښکې د خوشحالۍ چې وبهېدې ما وی دا به څه ناسه زور کوي ډایرکټ عرش سره وټکراوېده وجنګېده الله ماله په هغه وخت باندې 30,000 اشرفۍ راکړې زه پرې غني شوم لیکن زمانه تېرېده زما محترمو زه د دنیا مالدار ترین انسان وم ما وی حیثیت به نه هېروئ حیثیت به نه هېروې ته غریب وې داسې یو زمانه وه چې کور کې دی نوړی نه وه بچو به دې چغې والې او اوس مالداره شوې ما په صدقه باندې لاس نه دی ټینګ کړی ما وی که الله ماله راتو رات مالداره کړی دغه ذات ما راتو رات واپس غریب کولم شي زمانه دا مال واپس هم اخیستی شي ټایم پکې نه لګېږي ما به صدقې کولې حیثیت مې نه هېرو صدقې به مې کولې یو پیره اوده شوم په خوب مې ولیده ګویا خوب مې ولیده د محشر د قیامت ورځ لګېدلې ده یو وحشي ګوره یو دغه واله زمانه ده یو دا خلک منډې وي افراد تفریده اواز وشو ابوالنصر را مخکې شه وایي زه را مخکې شوم خوشحاله یم چې ما خو دنیا کې ډېرې صدقې کړي دي ما خو د خدای په ذات باندې لاس چته نه دی ټینګ کړی د خدای په ذات مې ورکړي دي مې دي بنداس مې ورکړي دي لاس مې نه دي نیولې یو فقیر مې داسې یو سائل مې د کور نه داسې بېنوا او خالي جولی نه دی لېږلی ما ورکړي دي ډېر خوشحاله ما وی چابړې به وایي اعمالو والا تله د میزان ولګېده ما ته وی ابوالنصر ودرېږه وایي چې ودرېدم زما اعمال وتللی شو وایي زما د ګناهونو چابړې ښکته شو زما ګناهونه زیات وو نیکۍ مې کمې وي حیران یم الله ما خو ته خفه کړی نه الله دا ولې ما ته رب وفرمایل ستا په صدقه کې او ستا کمې چې صدقې وي هغې کې دومره زور نو ګویا ما ته عملنامه په ګس لاس باندې میلو شوه د جهنم فیصله را باندې وشوه د ما محترمو و چغې وامه چې الله د دې سخت تروزې نه خو زه یېرېدم او د دې اور نه الله دا څه چلو شو وایي اواز وشو ابوالنصر ودرېږه جهنم ته روان وم په شا ګورم جاړم اواز وشو بیا ودرېدم ما وایي چې څه فیصله را باندې کېږي سختي هغه ډېره ده ته چې کله په عدالت کې ولاړې د عدالت په کټګرۍ کې ولاړې او دغه ټایم کې ستا دړه نه تپوس کوم ته دا سوچ وکړه چې یو مجرم ثابت چې فیصله در باندې دنیاوي کېږي زړه دې درزېږي زړه دې جاړي زما محترمو چې د الله په عدالت او کټګرۍ کې ودرېږي وایه تا نه تپوس کوم دغه ټایم کې به د انسان حالات څوکي بیا دغه ټایم کې تا پسې څوک نشته چې پیسې وچلي خاندان ته پسې نشي راتلی ای زه تا ته یو اخیری خبره کوم قسم دې د الله په کټګرۍ کې او د الله په عدالت کې به ته په جسم باندې کپړې هم نه لري جسم به د ښکاري بربنډ به زما محترمو چې یو انسان په جسم کپړې نه لري تا نه تپوس کوم د ده به نور څه امداد وکړي ما وی الله دا څه چلو شو یو دونه چیټۍ راله هغه چیټۍ په تله د میزان کې په نیکو کې واچوله ګویا زما نیکۍ درنې شوې ما اواز وکړه الله دا چیټۍ د څه شي ده ما خو ډېر اعمال کړي په هغې ونه شو دا څه معمولي عمل دی ما ته رب اواز وکړه ابوالنصر ته چې ما ګویا ته ما معاف کړی او تا باندې ما د جنت فیصله کړې ده دا هغه خوراک او روټۍ وه چې تا په حالت د غریبۍ کې یوې تور سرې ماشومې او زنانه له ورکړې وه هغه ما ته دومره قبوله شوې ده خبره کوم هغه ما ته دومره مقبوله ده چې ته څه کې ستا د ټول خاندان مغفرت ما په دغه یوه روټۍ باندې کړی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین